کم چې مشران مېلمانه راغلي کم چې په پنډال کې ناست دي کم چې د اشرافیان ملګري دي ټولو ته د زړه د کومې په خیر راغلی وایم ګرانه مشره موږ خو تاسو ته پته وي چې موږ په دې وخت په سیاسي میدان کې پاتې شوي یو زموږ والد صاحب هم د دې وخت نه په پاکستان مسلم لیګ کې او موږ هم د هغه د پیروکارو او د هغه نه ولې موږ په پاکستان مسلم لیګ کې وو تر دې وخته پورې موږ د پاکستان مسلم لیګ کې او موږ استعفا څنګه واغسته د دې به هم زه مختصر یو څو خبرې تاسو ته کوم ګرانه مشره موږ کله سید محمد علي شاه باچا لاله د پاکستان مسلم لیګ صدر پاتې شوی دی موږ د هغه سره اوږه په اوږه ولاړ وو ځکه چې هغه هم موږ سره په هر وخت او په هر ټیم باندې موږ له لاس راکړی او موږ ته په درنه سترګې کتلي دي جناب د هغه سره بل یو بیا ګور اورنګزیب صاحب الله دې وبخښي هغه هم زموږ ډېر مشر او دروند سترګور مشر دی هغه هم زموږ د والد صاحب سره اوږه په اوږه ولاړ وو خو زه به دا وایم جناب مشره چې هغه خلک لاړو کوم چې په برسوات کې د پاکستان مسلم لیګ کسان دي زه په دعوه سره وایم چې هغه ټول زموږ وروسته راغلي دي زموږ نه مخکې یو هم په برسوات کې د پاکستان مسلم لیګ کارکون نه دي ځکه چې موږ مسلم لیګ کې ډېر وخت تېر کړی دی نن چې کوم د مسلم لیګ کسان راغلي دي هغه تاسو ته پته ګرانه مشره چې هغه هم د خپل مفادو د خپل خودغرضو د وجې راغلي دي موږ سره په دې کې وروستو ډېرې پارټیانو د تګ راتګ کړی دی د هغو هم مشغول یم کومې پارټۍ چې ما پسې راغلي دي او کوم مشران چې راغلي دي یا پاکستان پیپلز پارټي ده که قومي وطن پارټي ده که عوامي نیشنل پارټي ده زه د هغو ډېر مشهور یم ما پسې راغلي دي ما سره ډېرې خبرې شولي خو موږ هم د پخوا نه زموږ د والد صاحب د وخت نه موږ نظریاتي کسان یو موږ مفاد پرسته یو موږ نظریات کړي موږ ته مسلم لیګ ته نظریات کوو او موږ هم د محمود خان سره په خپل نظریات باندې دا پارټي منګه د محمود خان د ویډیو مطابق عمران خان د ویډیو مطابق چې هغه د نظریات یو دغه غنل چې موږ یو نظریات کو موږ داغه د وجه د نظریات یو وجه موږ پارټي چینج کړل موږ دا نه وایو که خلک دا وایي چې دې ځل خلک مو سره دا وایي چې دې دین نه موږ دا نه وایو موږ دا وایو جناب مشوره چې ملياري کوشش کتاب کړی چې په مدار وراړم د پیس په اعتراف نه ده پاتې شوم دا راځي دا هم څنګه ګرانه مشره زه په اختلاف کې دا پاتې شوم دا ما ډېر کارونه کړي په ټلیفون باندې د قانوني تحصیل کارونه تا ما کړي زموږ تعلق د خپل خان سره د خستر سره د استاد سره جناب مشره د بخاري نه پاتې شوی دا نه چې کارونه راغلي ما دې کار وکړي موږ صرف نظریات غواړو او د نظریات باوجود موږ په نسبت غواړو چې په کومه پارټي کې زموږ عزت دي موږ به هغه قدم وکړو ځکه چې زموږ تاسو په دې زموږ خپل خاندان په ډېر ډول کې مخ دی نو موږ دا وایو چې زموږ په دې علاقه کې عزت راکړی شي او په پارټي کې زموږ عزت دي نو نور کارونه به تاسو ووایو ګرانه مشره چې دا پای ته هغه څه دغه کې تقریر لیکل دا د پرون مشهور دي خلک وایي دا امتیاز شي یا نه شي یا نازم شو زه هغه نه یم دا خلک مخې ته ناست جناب مشره هر یو څه خاص راوړل څوک یې مال نه کوي څوک یې مال وټاو څوک یې مال څوک دا جوړونه مو شو دلته ناس دي زیاتې مطالبات دي هغه مطالبات په خیر تاسو په ناس ډسکس کوو په محفل کې څنګه نشو ولې خلک موږ کوی کارونه زما ذاتي کارونه په کې نشو نه زموږ خپل کسان چې هغه ټول په روزګار دي صدقه موږ نشته او بیا هم دا زیات خلک راغلي زموږ د کیناري غریب خلک چې چا د لارې مثلا چا د وټې مثلا وي چا د بجلی بستل مثلا وي هغه به کول غواړي زما به یو څو مطالبات دی ګرانه مشره زموږ د مشرو دا کې کومه آبادی په لحاظ سره د کلو دوشیره ټول جناب او زموږ پر دوشیره یو نو زه دا وایم چې نالا او سپینه خپل نړیدلې دا علاقه د موږ په دغه سره قرارداد سره پېښو دا چې دا زموږ جدای وټه کړی لکه دا موږ په زور په سره وایو ویډیو کونسل زموږ نالا کوم چې کوم دوشیره کس چا ورته ویډیو کونسل دي دا چې پر دوشیره موږ ته ویډیو کونسل
وګڼل شي. ګرانه مشره موږ یو دا وایو چې زموږ چیناره کې دا زما خلک 13 جماعتونه دي که موږ ډېر کم وایو او ډېر زیات پکې آبادي 300 کور آبادي پکې زموږ په چیناره کې یو پرایمري سکول هم نشته. موږ دا نه وایو چې موږ آبادي شته هغه مکتب سکول چې موږ راکړو موږ د هغې مشهور یو ځکه چې په 300 آبادۍ کې نن زما د تعلیم هغه دغه شروع ده. موږ وایو چې 300 بلکې چې موږ یو سکول د شمالي لپاره خامخا راکړی شي پرایمري سکول مکتب سکول چې موږ راکړی شي. ګرانه مشره مخکې موږ تاسو ویلو چې په صخرین حواله تر لمدې پورې په هر علاقه کې یا د سیندپورې په علاقه باندې بحث سنټر وي زموږ د چینالي په یو علاقه کې د بلې د پول ډاګه پورې پرو په غاړه یو هندپمپ نشته. نو مخکې ما تاسو ویلي ورته دې خلک دا مطالبه کوي چې زموږ ذاتي نه وایي د روډ په غاړه په چیناله کې او په بله ځایونو کې د هندپمپ انتهایي ضرورت دی ځکه چې زیات اوبه اکثر نه وي. نو موږ دا مطالبه سره په زور کوو چې چینالي نه والا دا کم ځای کې دی او د پوسټانو پورې موږ ته د هندپمپ انتهایي ضرورت دی چې موږ ته دا هندپمپ راکړی شي. نورې او ګرانه مشره زموږ تغاز په تا کې سرکاري اسپتال د پورې جوړ شوي د هغې اوپیډي ډېره زیاته ده تقریبا د 300 نه علاوه د هغې اوپیډي ده. نو موږ وایو چې موږ د شیر اسپتال RHC ته جوړ کړی شي ځکه چې دا هم درنه آبادي د پورې جوړ شوي دي. موږ دا نه وایو چې باید دا اسپتال راکړی شي د پورې جوړ شوي او سره د دغه ځای ډېر اضافات دي نو ډېره RHC ته جوړ کړی شي. او زمونږ د ګرانه مشره زمونږ د ګرلز های سکول چې دی د دورشي دی هغې ته هم د هایر سیکنډري درجه ورکول پکار دي ځکه چې دغه ډېر زیات آبادي او ډېر زیاته شوې ده. نو د هغې هم د ګرلز های سکول چې دی د هغې ته هم د هایر سیکنډري سکول درجه ورکول شي. زه ډېر زیات مشکور یم ګرانه مشره موږ داسې پروګرام نه جوړوو موږ ډېر محدود پروګرام جوړوو او موږ وایو چې یو څو مېلمانه به راځي سره دا مېلمانه زه درته ډېر زیات مشکور یم چې په دومره کم تعداد سره راغلي دي ډېر مشکور یم ځکه چې په ډېر کم تعداد سره راغلي دي او که زموږ خبرو کې څه کوتاهي شي د هغې بخښنه ومنئ. د پورې جوړشویلې زما مشرانو کمزورو او کشرانو زما د طرفه السلام علیکم. او زه انتهایی ستاسو مشکور یم چې صرف د ګرډې په کال باندې تاسو لبیک وې او د پاکستان تحریک انصاف او د ښایسته دې جلسې نه تاسو راغله تاسو کامیابه کړه. زه ستاسو انتهایی مشکور یم. زه د ټولو نه مخکې فضل کریم خان ته عبدالرازق خان ته پامجان تا افتخار خان تا اختر علی تا نیاز تا مرجان حاجی صاحب تا اپرین تا سلیم خان تا عمرایم مرګری کم چې د پاکستان مسلم لیگ نا او سبکه حاجی صاحب د دې مرجان حاجی صاحب د نېشنل پارټي نا مستفید شو او په پاکستان تحریک انصاف کې اعلان وکړو د دوی انتهایی مشکور یم او د بلې قافله کې ارکلې ما فخر راځي. زه ناس پسټیج تمام کم مرګري چې راغلي په دې کې زمونږ یوث مرګري دي زمونږ د پارټي مشران دي زمونږ چوکۍ انچارج صاحب دی میډیا دي ټول هم ارکلې ما فخر راغلي چې ګوراله زموږ د پروګرام کوله کو او کوریج ولډر کوله ورکو خبرې وشوې فضل کریم ګورن غټ لیست راغسته او ان شاء الله العزیز دا لیست په پته کوي او دا په اخر کې چې نور څه کار نشته بس نور زمانه حالات دي. زموږ د صدا خبرو کوم چې کله پاکستان تحریک انصاف او خستلاله په 2013 کې هغه ودرېدو الیکشن ته نو دې خلکو به خاندل ډېرو سمو خلکو به خاندل چې دا د وړو پارټي ده او ګوره داسې پاکستان تحریک انصاف په چا په سکی صاحب کړو دا د وړو پارټي ده. خدای پاک رحم وکړو او په 2013 کې خستلاله داسې خوګټو او هغه وزیر شو نو هغه وړو ته زور وکړو ځکه چې نن سبا د ماخاله ده غوړي مړی او د پدې مثالو کې لږ ملاوټ زیاتو نه ماشومان به تر زیات زر معلوم شوي نو دغه وجه نه 2013 کې خدای پاک رحم وکړو خستلاله چې
چې کوم په 2013 نه والا 2018 په مس کې کوم کارونه کړي دي دا چا نه پټ پړا نه دي پاکستان په 1947 کې آزاد شو او زه به دا وایم چې هر څوک خصوصا هلمټه په 2013 کې آزاد شو کله چې خستر علا وزیر شو بیا څه پروګرام وکړو په 2015 کې بلدیات شو هغه بلدیات د پاکستان تحریک انصاف پارټي کې هم ګټه وکړه بیا د پاک پور رحم وکړو په 2018 کې خستر علا نارکی اللہ پاک رحم وکړو خستر علا اب باری اکثریت د خیر سره دی علاقه او تاسو په مینا په محبت منتخب شو او خدای پاک تاسو دعاګانو او تاسو د ورور د برکت د مور په دعاګانو خدای پاک هغه د سې ته ورساو چې هغه تمنا د ډیرو خلکو کړل او هغه د منبرې نه مخې ته نه نیتلی دا زمون د علاقې د پاره اعزاز ده شکر الحمدلله زبدا وېما چې کم کارونه اوس روان دي په دې دنیم کالو کې کوم شو هغه تاسو ټول ته مخامخ دي او ان شاء الله العزیز روان درو کالو کې با ان شاء الله چې پتا سینمټا کې با د لارې نه کوسي هر څه خدای پاک پورا کړي ان شاء الله العزیز زبردست بل دا خبر وکم چې مخکې با د تاسو نیمټه سیاست د تانه او د تحصیل نه چاپ چاپې راکېدو هر سړی به یریدو د تانه او د تحصیل نه دلته ګیله خبره به ضربت جوړ کړی شو په تانه کې به ګورو دا هغه خلکو ته به چې ګورو په تانه کې راښکاره چې تانه ته وځه تانه کم دی څوک سیاست دي او په مینا په محبت کوي منګه تابعدار خدمت لراوتی او خدمت پکاو خستل اعلی چې کم خدمت ته دی علاقې کړه دی زما مشرور کلی خان چې کم خدمت کړه دی هغه د چانه پټ پړا نه دی او ان شاء الله العزیز تاسو په موږ باندې درې پیریت پار کړل دا په موږ په تاسو سره آسان نه دی تاسو هغه مینا ده منګه تاسو ته ټوټو موږ تاسو خادمانو نوکرانو او هر وخت تابعدار زه به دا خبره کوم چې دغه خلک مو مخکې عمرونه موږ ورکړي دي بیا د هغې نه بعد به سهل او زموږ مشرانو ته ښه پته وه زه به درته دا خبره وکړم دا خبره کوم او د مشران به تایید کوي چې په دې علاقه کې به چېرته جنازه وه چې په مخکې سب کې به څوک ودرېدلو چې ورګې خان راځي چې هغه ودرېږي زه دا خبره تاسو ته کوم چې په خپل کور کې جوړو او ان شاء الله العزیز خستر اعلی چې کم کارونه وکړو ازلم د سکول خبر او کړ ان شاء الله العزیز په دې بم غور کوو دلته چرته دوس څنګه چې د سکول لا دغه جسمه به دوار کوي او دوسره چرته جسمه کې ور کوي ان شاء الله موږ دا پر روانه اډی پی کې شامل کو هغه به مسله نه پادشاه رابشي سروې وکړو او ان شاء الله العزیز تلته به هند پمپ پیوچی د اوبو د مسلې بل یو خبره کوم پوره کون کې یو لوی الله دی انسان ډیر عاجز دی زه په خپل کوشش پړیم او زه به د اخري نهاده پورې خپل کوشش کوم زه چې دلته ناست یم زه د خستل اعلی نماینده یم زه به دا نه غواړم چې یاره زما مشهور ته داسې پیغور جوړ شي چې یاره کار ونه شو یا څه تکلیف دی خلکو ته پیښ شي نو موږ به ان شاء الله العزیز خپل بھرپور کوشش کوو خستل اعلی لیکیا دی خبرپور لیکیا دی او ان شاء الله العزیز کالجونه سکولونه هر څه وخت پاکو زه په دې باندې خپل تقریر ختموم تاسو ډیر زیاته مهرباني